أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل، اے اولاد یعقوب علیہ السلام، اذکروا یاد کئی نعمتی نعمتنا زما، التي اغ نعمتنا انعمتو چکڑی دی ما علیکم پتا سباندی، وانی او یقینا ما فضلتکم غروالی درکڑی تاسو تا علی العالمین فمخلوقاتو د زمانی ستاسو باندی، واتقو او ویریږي یومن د اغه ورځنا لا تجزي چې بدله بنشي ورکولې نفس یو نفس عن نفس د طرف د بل نفسنا شيئا زربر، ولا يقبل او نبشي قبلي دله منها د دې مجرم نفسنا عدل سفیدیا عدل سجرمانا، ولا تنفعها او نبا فائدہ ورکی دتا شفاعت سفارش، ولا هم او نبا دې سره ينصرون امداد کی دیشی. وَإِذِ ابْتَلَى او یاد کا کله چې ازمی خوکړو ابراهیم علیہ السلام باندې ربه رب داغو، وَإِذِ ابْتَلَى او یاد کا کله چې امتحان وکړو ابراهیم په ابراهیم علیہ السلام باندې ربه رب داغو بکلمات پیوسو کارونو سرا فاتمهن نو پورا کړو ابراهیم علیہ السلام هغه کارونه. قالا نو فرمایل الله پاک انی یقینا جاعلک گرزوم تعالی للناس د پار د خلقو اماما مشر اماما مقتدا. قالا او فرمایل ابراهیم علیہ السلام ومن ذریتی او زما د اولادنا هم یعنی زما اولادنا مشران جوړي. قالا او فرمایل الله لا ینالو نرسیږي عهد الظالمین وعده زما ظالمانو ته. وَإِذْ جَعَلْنَا او یاد کا کله چې وګرځول مونږه البیت بیت الله، وَإِذْ جَعَلْنَا او یاد کا کله چې مقرر کړ مونږه البیت بیت الله مثابتا زید واپسې للناس د پاره د خلکو، مثابتا زید ثواب للناس د پاره د خلکو، وامنا او زید امن. واتخذوا او نسی تاسو من مقام ابراهیم په مقام ابراهیم کې مصلن زید مانځو، واتخذوا او نسی تاسو من مقام ابراهیم د مقام ابراهیم نا مصلن زید مانځو، واتخذوا او نسی تاسو من مقام ابراهیم مقام ابراهیم لرا مصلن زید مانځو. وعهدنا او حکم کړمږه الی ابراهیم و اسماعیل ابراهیم علیہ السلام تا او اسماعیل علیہ السلام تا ان طهیر چې پاک ساتي تاسو دوانه بیتیا کور زما للطائفین د پاره د طواف کوونکو، والعاکفین او د پاره د اعتکاف کوونکو، والرکع او د پاره د رکوع کوونکو، السجود او د پاره د سجده کوونکو. وَإِذْ قَالَ او یاد کا وخت کله چې فرمایل ابراهیم او ابراهیم علیہ السلام ربي رب زما اجعل وګرځو دازه اجعل هذا وګرځو دازه بلدن خار امنا امن والا، ورزق او رزق ورکوا اهله د دې اوسیدونکو ته من الثمرات د میوونه، من یعنی هغه چاته رزق ورکوا امنه چې ایمان راوړي دي منهم د دوینا بالله والیوم الاخر فالله او پورز رستونه باندې. قال او فرمایل الله پاک ومن کفر او چا چې کفر کړي دي فومتعه نو فائدہ ورکوم اغلر قلیلا لغوخا، فومتعه نو فائدہ ورکوم اغلر قلیلا لغمدا لغ زمانہ، ثم اضطرهم بیا با مجبور کوم دے الی عذاب النار عذاب د اورتا، ثم اضطره بیا با پزور باندې بوزم دے الی عذاب النار عذاب د اورتا. وبئس او بد دے المصير زید ورتلو دا جهنم. وَإِذْ يَرْفَعُ او کلا چې پورته کول ابراهیم او ابراهیم علیہ السلام القواعد بنیادونه د بیت الله، القواعد بنیادنا من البيت د بیت الله، و اسماعیل او اسماعیل علیہ السلام پورته کول
نو دې دوانو دعا غوښتله ربنا ای رب زمونږه تقبل قبول کا منا زمونږه دا عمل انک یقینا انت خاص السمیع اوریدونکې د ارسی العلیم په پارسمانه السمیع قبلون کې د عملونو العلیم په پارسمانه ربنا اے رب زمونږه وجعلنا وګرځو مونږه مسلمین اخلاص کوم کی لکا تا تا وجعلنا وګرځو مونږه مسلمین تابعدار لکستا ومن ذریتنا او د اولاد زمونږ هم امه وګرځو یو ډله مسلمه لکا اخلاص کوم کی تا تا وارنا او خایم مناسکنا طریقې د عبادت زمونږه وتوب علینا او مهربانی وکړه په مونږ باندې انک یقینا انت خاص التواب بار بار توبه قبلون کې الرحیم رحم کوم کې ربنا ای رب زمونږه وبعث فیهم راولګه فیهم په خلقو کې فیهم پدی تابیدارو خلقو کی فیهم زمون پدی اولاد کی رسولا یو رسول منهم ددید جنسنا یتلو چلولی علیهم دیتا آیات کاستا آیتنا ویعلمهم او خی دیتا الکتاب کتابستا والحکمت او سنت ویزکیهم او پاکی دی لرا دبدو اخلاقنا ويعلمهم چې خیدیتا الکتاب کتاب والحکمت او د پوهی خبري ويزکیهم او پاکی دی لرا د بد اخلاقنا انک یقینا انت خاص العزیز زور وری الحکیم حکمت والای